نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم و عزتمندو، الله جل جلاله منګ له چې کوم دا ژوند را کړی، د دې ژوند هر یو لحظه او هر یو ساعت هغه زمونږ د پاره بېشبها خزانه نه کم نه دي، ځکه چې دلته کې د هر یو ساعت او هر یو لمحه او هر یو ساعت چې کم یو هر یو مؤمن مندا یا یو انسان اخلي، نو د دې هر یو ساعت او د هر یو لحظه زما او تاسو نه بد دي حساب کیږي. او بیا دا ساګانی چې یو مؤمن مندا عمدا سي عباسياتو کې تیری یا دا ساعات کده ورځ وی او کده شپې وی، دا سړی هم دغه سي ضایع کوي، نو دا د پاره باعث د وبال دی، نقصان خبره ده، دا ډیره زیاته، ځکه چې هر یو لحظه د دې به زمنګ نه تپوس کیږي. ځکه سلطان باهو رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمایي چې کل نفس یخرج بغیر ذکر الله فهو میت، چې کم یو سا دا انسان بغیر د ذکر الله نه د سا خارج شي یا دا سا اخلي او د خدای یاد پکې نه، فهو میت، دا مړه ساله. څه مطلب؟ آسان مفهوم د دې دا چې کم یو ساده الله په ذکر سره رنگ لاړه، دا زمونږ او تاسو د لپاره باعث ته نجات دی، او چې کم ساده خدای پاک جل جلاله د ذکر او د فکر نه بغیر لاړه، دا زما او تاسو لپاره باعث ته وبال دی. ځکه اولیاء کرام فرمایي، بزرگان دین چې قبر ته وګورئ، د قبر اندازه لګوي چې کله تاسو شپه تیر شي سحر را پاسېږئ نو غسل وکړئ، چې څنګه را پاسې وي تاسو اول غسل وکړئ چې تاسو ژوندۍ پاتې شو، ځکه چې په دې ورځ کې به تاسو وده کېږئ هم، او چې کله د پاکۍ حالت وي نو بیا به دغه ورځ الله جل جلاله ته خواست کی چې خدای لږ مهلت ورکړي، کې دې شي بیګا چې کم د غفلت شپه تیر کړې د ورځ هغه کې د الله جل جلاله یاد وکړي، هم دغه چې د شپې دغه لحظه وي او دغه لمحه وي، او چې کله ورسته وي هم دا سلاړه شي شپه شي، نو دا شپه بیا الله جل جلاله ته سوال کوي چې خدای پاکا دل لګ مهلت ورکا. لہذا بزرگان دین فرمایي چې سستی مکول پکار دي، سستی دا تبعی دا د انسان د وخت زیاده او دا ژوند دا ډېر قیمتي دی، ځکه سید الطائفه سلطان العارفین سیدنا بایزید بستامی رضی الله تعالی عنہ مبارک په یو رساله کې دا تذکرہ کړی دا چې یو بلبله وا هغه یو باغ کې خپل اشیانه جوړه کړې و موسم بهار کې، او چې کله موسم بهار ونه گیر چا پیرا ګلان وو خوشبويان وي چهل پهل وو، نو دا موسم بهار ډیر زیات خسته طریقې سره انجوای کو، او ځان د پاره سره سامان
یا څه د خوراک د پاره څه اشیاء د جمع نکل. دا موسم بهار هم دغه څه په چهل پهل کې تیر شو چې کله موسم خزان راغی د بهار نه بعد د دغه باغ نه هغه ګلان پریوته پاڼې لاړې ځنګل ویران شو نو دا گیر چاپیرا د حیرانتیا په عالم کې ګرځي نو د دې د جال نه لاندې یو میګي اوسیدا نو هغه ته دروازه وی وهله چې مرګري مون خو ته زو ته خو مرګري یو زی اوسیدو یو زمالک مدد وکا هغه میګي ورته وی چې موسم بهار کې به ما دا کوشش کو چې زسنه سزان د پاره جمع کم زکه چې وړاندې خزان روان دي او وتا دا موسم بهار هم دغه سي وخت څومره چې وخت او غټول دی ضایع کو او اوس زمانه د دې طلب کې چې تعالی خپل سودانا د خپل اشیاء د خپل هغه جمع پونجي نه تعالی سره درکمه پیدا خو ناروا ده دا خو انصاف نه لږه تعالی اوس د دین درکمه دلته کې بایزید مستمیر رضی الله تعالی عنہ مبارک به فرمایي و انسان دا وخت ډیر قیمتي دی تعالی چې الله جل جلاله ژوند درکړي دا موسم بهار دی هر یو بنده د پاره موسم بهار دی او په دې بهار کې هغه ته پکار دی چې سنا سزان د پاره جمع پونجي وکما کما تدینو تو دانو سچ دلته کوي هغه به التریبي دلته تا نیک اعمال وکړو الله جل جلاله به دا غي الته ثمره درکې دلته ته نیک اولیاء کرام سره کیناستی هغه سره د محبت وکړو هغه سره د کمال عشق وکړو نو د محبوب علیه الصلاۃ والسلام اعلان دی چې المرء مع من احب فی الدنيا والآخرة چې مؤمن من د باغ چا سره په ورځ د محشر چا سره چې محبت وي لکه اولیاء کرام سره محبت وي اولیاء کرام سره په پاسي کله کافرانو خوې خصلتونه خو دا به کافرانو سره پاسي کله يهوديانو طرز طریقې ژوند تیری د سیکولر خلکو پشان ژوند تیری د شریعت چې کم احکامات دي د شریعت چې کم فرامین دي د شریعت چې کم تعلیمات دي دغه تعلیمات د سپک ګوري په ورځ د محشر بم دغه بدبختو سره د حشر کې چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک میں فرمای من تشبه بقوم فهو منهم چاچی د یو قوم مشابهت اختیار کو مشابهت کے پجامو کی کده چهره کی کا عادات او اطوار کی دا مشابهت دی نو دا خلق په امدی سره را پاسي لہذا غمارونو دا وخت ډیر قیمتي دی او د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د فرامینو مبارکاو پرانا کی د فتنو وخت او په دې فتنو کې کتا سو بچ کېږي د علماء اهل سنت والجماعت سره ناس تاسو کوي داغي تعلیمات داغي نزد کوي او د اولیاء کرامو چې کم تعلیمات دي په دغه تعلیماتو باندې منګول خخې کوي ځکه چې دا داسې تعلیمات دي چې دا د رشد او هدایت او د رڼا نه ډک دي او چا چې دغه رڼا پسې تک وکړو ظاهر ده یو سړی رڼا پسې روان وي هغه غورځيږي نه او چې کم سړی په تیاره کې روان وي د دنیا په زیب او زیبایش کې هغه مصروف دی مګن دی هغه د پیسې په خوند کې لګیا دی هغه د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د ژوند د هغوی مبارک تعلیمات نخپل زده کوي نه بل چاته داسې یو لار خای ځکه دا دنیا ده یو سړی خپل دین نشي زده کولی نو کم از کم چې کم طلبای دین دي طلبای اسلام دی هغوی سره مدد وکړي د
دغه د برکت به الله جل جلاله تاسو په اولاد کې دین پیدا کړي د دین محبت په پیدا کړي علما به پیدا کړي لہذا دا اولیاء کرامو سنگت مپرېږ دی الله جل جلاله نو دعا چې الله جل جلاله د دنیا او آخرت دواړه زمون خسته کړي واخر دعوایا الحمدلله